السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، نن په ثوابۍ په عدالت کې دننه یو ملزم قتل کړی شو. راځئ مینوال د اخر ولې وجلو د دغه کس خبرې تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریک کوو. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان دی چې هر یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، هره ورځ دغه شانتې ناروا کارونه کېږي او بې ګناه خلک قتل کېږي چې نن څنګه عزتمنو په ثوابۍ په عدالت کې دننه یو کس په عدالت یعنې تاریخ ته پیښ شوی چې یو بابا چې 55 کاله یا 50 کاله عمر کې هغه ورغلی تمانچه یې راویستله او هغه کس یې عزتمنو ویشتو یعنې مړ یې کړو. ځای په ځای باندې چې خوا کې ورسره عزتمنو یو بل کس هم چې هغه یې ورسره عزتمنو مړ کړو. وینوه د هغې نه بعد بیا دغه بابا ګرفتار کړی شو او هغه بابا ټول حقیقت بیان کړو او ویلې چې د سره زما ډېره پخوانۍ دښمني ده، ځکه چې د مونږ کې یو کس وژلی و چې زه دغې کې ګرځېدم چې د باندې به دا به زه کلی وژنم، خو د پسې ما ډېرې زیاتې سختې پیسې هم خورې کړې وې، خو دا ما ته په ګوتو باندې نه راتلو. نن مې په دلته کې لاس بر شولو او دلته کې مې په عدالت کې دننه مې ویشتلو. اوس که زه مړم شم پانسیم شم پروا مې نشته. عزتمنو، دغه بابا اوس پولیسو ګرفتار کړی دی، پولیسو سره دی. آیا دې ته د سزا ورکړی شي او که نه دا د معاف کړی شي، ځکه عزتمنو چې په دوی په دغه دښمنۍ کې ډېر مشران تللي راغلي مو. روغ هم خو روانه وه، خو دې بابا روغې ته غاړه نه کېښودله، روغه نه کېدله، ځکه عزتمنو چې په منځ کې پکې مړه شوې او مړه پکې شرط و. هغه د نن په عدالت کې دننه وکړو، د خپل زوی یا د واره بدله یې واخیستله. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي او الله تعالی دې داسې دښمنۍ نه وساتي. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د تیزې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.